لکه د ړندو ښار ته یو اتی تلی و داسې ښار و چې ټول پکې ړانده اوسېده چې اتی ورغی نو د دې ړندو ډېر شوق و چې د اتی وګورو چا ورته آواز وکړو چې حافظانو راشئ اتی راغلی اوس خدای پې پوهېږي چې تاسو اتی پېژنئ که نه یا هم چېرته لیدلی هم دی او که نه نو اتی دا ړانده راغلی دي او ړوند سړی خو هر شی که خیال وکوي په لاس ګوري نو چې دا ړانده د دې اتي نه ګیر چاپېر شوي دي چا ړوند لاس د اتي په خېټه لګېدلی دی د چا ړوند لاس د اتي په خپه لګېدلی دی د چا ړوند لاس د اتي په لکۍ لګېدلی دی د چا ړوند لاس د اتي په هغه خړتم باندې لګېدلی دی چې اتي ولیدو نو سړی ته تپوس وکړو چې حافظانو صاحبانو اتي مولیدو وی چاو جی ام لیدو ارمان موتو وی څنګه شی و اتي د چا لاس چې د اتي د خپې ته لګېدلی و ویل داسې یو کلک غوندې کوتک غوندې و ځکه چې هغه ړوند دا خیال کړی چې اتي جوړ دغې ته وایي خپه نیغه غوندې بل ړوند ته یې وی چې حفیظي صاحب څنګه شی و اتي وی داسې یو ډډ غوندې شی و د چا لاس چې د اتي خېټې ته لګېدلی و هغه تعبیر دا وکړو چې اتي جوړ دغې ډډ شي ته وایي بل ړوند دی تپوس وکړو چې حفیظي صاحب اتي دې ولیده وی چې او چې څنګه شی و وی داسې د غوښې یو دومره پوتړی غوندې وه بل نه تپوس وکړو چې حفیظي صاحب اتي څنګه شی و وی څه د تارونو ماشوړه غوندې وه چا لاس چې لکۍ ته لګېدلی نو زمون په ملک اسلام چې دی هغه د ړندو اتي دی که څوک حج ته لاړ شي هغه کې دا خیال کوي چې جوړ اسلام دغې ته وایي چې دا زه حج ته لاړم او رالم نور چې کوم ارامتوبونه مې خوښ یا به کوم که چا چرته په غلطۍ مونځ ته راغی جومات ته هغه کې دا خیال کوي چې اسلام جوړ دغې ته وایي چې بس مونځ مې وکړو نور څه وایي زه مسلمان نه یم هغه دی مونځ مې نور چې څه خوښ یې که چرته یې روژه ونیوه یا یې تراویح وکړي هغه وایي اسلام دغې ته وایي تاسو خیال راغی حکومت ته که ووایي چې اسلام وایي نور څه غواړي هغه دی شرعي آرډیننس هم پاس کو کړ شرعي آرډیننس هم پاس کو نور اسلام څه ته وایي تاسو حکومت په دې قهر اخته دی مونږ په دې قهر اخته یو حالانکه اسلام د یو ټولې مجموعې نامه ده اتي یوازې خپې ته ویلی شي تاسو وایي یوازې خپې باندې تا اتي نامه ایښوی شي هغې ته به خپه وی یوازې لکۍ ته تا اتي ویلی شي یوازې هغه خړتم ته تا اتي ویلی شي یوازې خېټې ته تا اتي ویلی شي او کنه دا ټول را جمع کې د دې مرکب ته به وایي چې دا اتي نو اسلام یوازې د مونځ نامه نه ده نه یوازې د حج نامه ده
نه اسلام په ملک کې د شریعت بنچونو جوړولو نامه ده. اسلام درته وښیم، اسلام د دې نامه ده چې پرون په مکه کې دماکه شوې وه. تاسو ته پته لګېدلې وه په مکه کې د بم دماکه شوې وه. پرون حج خلاص شو او په 10 ورځو کې سړی پیدا کړه چې دا دماکه چا کړې او د 14 کسانو نه پرون سلونه قلم کړ. اسلام دی ته 14 کسانو نه پرون سرونه قلم کړ. اسلام دی ستا په ملک کې په قرآن کې بمی خو په قرآن کې قرآن اوسم پروت ته دوی سرا ما په خپل لیدلې داسي او داسي او داسي او داسي سلور ګوټه قرآن شلولې دي او بیا پاغي کې بم فټ کړي. هغه دوی سره د سړی ونیو 15 کاله وشو چې په قرآن کې بمی خو هغه سړی تر اوسه پورې په حوالات کې او جیل کې پروت ته تر اوسه ورته کړت نه دی. او اوس خود خزو زړه لګ نرمي د خزې باچایی ده. اوس هم چې څه خوښه ده هغه کوئ انشاءالله هیڅوک به درته څه نه وایي. سم چې خوښه ده که د چا مال لوټ کوئ، که د چا ابرو لوټ کوئ، که د چا بچی تختوئ، که د چا موټر تختوئ، که د چا لاری تختوئ، که د چا کور رانوئ، که د چا زوی وجنئ، که د چا لور ته لاس اچوئ، سم چې خوښه ده هغه کوئ. ښځې نرم زړه والی ای به وایي چې دا څه وشو دغه وشو د کوونکو ته غږ مه کوئ. اوس داسې ملک کې تاسو وکړئ. ملک هغه دی ته چې په لاره روانې په لاره ته خو ځمکې ته لاس ښکته کړه خو چې ځمکې ته لاس ښکته کړې غړپ د دې سټ نه به دې ونیسي. چې د سټ نه دې ونیسي درته به وایي ما تفعل څه کوې؟ وی جی دا شی دی ای شی نه خسته دا شی دې راوچت ولې کړو؟ سره زر پراته یي ته خو لاس ورته ټیټ که لاس نن خو د مور د غېږې نه بچی پټوي. هر سړی غل دی، هر سړی غل دی. مونږ ټول غلی قسم په خدای دی. هغه ورځ مې یو تجربه وکړه. یو تجربه مې وکړه په یو ډېر لوی ولی باندې چې زما مخکې به ځان د ملا د پیازه زوی ګرځول. ما ته یو ورځ وی ما ته مولانا صاحب د ډېرو مولیانو نه زما ایمان خراب علم مې کړی دی منځونه هم کوم او تهجد کوم او دا خدای مې دې نه نیسي. دی را روان دی او ما د سلو لوټ وغورځولو داسې کت کړی. او زه ته اوس داسې په ترس روان شوم
او په دې یو سترګه اوس دته ګوره خو چې دا لوټ ته داسې راوورتو نو اصلو لوټ خو ښکاري که نه تک سوري چې راورسېدو نو اول یې پې خپه کېښوه چې خپه یې پې کېښوه نو بیا یې پې ځان بودري کړ دا څه ټوکر غوندې وواله او ځان یې وغورځولو او په لاس یې راوچت چې راوچت یې که زه ورپسې واپس راته وم داسې هم دا تاسو چې زه لږ ډېر ښه یئ سلو لوډ درته چا نه دی غورځولی ته پوه شي که نه سلو لوډ درته غورځومه بیا به درته وایم چې ته اوس اعلان وکړه که نه چې دا د چا دی یو سړي چرګه چرته مونتې وه چرګه چا ورته ویل چې څه شی ومومې نو درې اوازه به کې چې دا شی د چا دی نو د اوس چرګه په څادر کې پټه ترخ کې نیولې ده نو وایي چې کس کا مرغی دا مرغی به پټ غوندې ویلې کس کا مرغی نو چې زه ورته رالم نو د لاس نه مې ونیو چې ومې نیو نو ما ورته چې یاره داس چل دی یو تازه مسله مې کتلې ده او تا ته یې کوم وی چې څه نو دا قصه مې ورته وکړه دا د چرګي چې چرګه چې څوک بیا مومي نو درې اوازه به کوي ویلاو دي مسله خو همداسې ده نو زه شاته یې لاسونه د دې کمیس لاندې په دغه وروستو بډه کې هغه لوټ داسې وټومبلو خیر ما ور سره خبره اترې وکړې نو بیا مې ځان ورغاړې ایسته مالزه خدای په امان او د کمیس لمن مې پرې راوچته کړه او وروستونه مې تیا لوټ راوویست ما تل دا دې څه وکړه ما لې تا د لوټ آواز ونه کړو نن اتمه ورځ ده چې ما نه پټ ګرځي او په جومات کې هم نه وینم نو دا میں ورته وی چې نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نورو وی نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نورو وی حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہوئے نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نورو وی حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہوئے وہ دغه منزونه د ستا ویرو کی او دا روجی د ډېرې ډېرې پتا باندې او جاړي حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہوئے دا حلال او دا حرام و تمیز در کی نشتن و روجہ بدی څنګه دا زمونږه نو عزیزانو عرض میں داو چې اسلام یوازې د منځونو نامه نه ده اسلام یوازې د تقریرونو نامه نه ده چې ستاسو په مخ کې لوی لوی چغې وام اسلام یو بل شی دی چې هغه تر اوسه مونږ پیژندلی تاسو خیال ده هغه ورځ مې یو افسر ته وی ما ته وی ودی کته په غریبانو سیکلونه تقسیمیږي ما ورته ویلې اسلام دیته نه وي
اسلام والله العظیم کا دیتا وہی چې غریب ته سیکل ورکا اسلام دیتا وہی